د مفتی احمد شفیع رحم الله سود وګوره کنه، سود دا کتاب د مستقل سود ناقه د سود انفرادی سزاګان هم خود لري، انفرادی گناهونه هم خود لري، او دا غي بین الاقوامی او دارنګ قومي سزاګان هم خود لري، او دا غي تکالیف خود لري. مسجونه پدې کې ډېر زیات. البته دا ونه وایي چې د سود ډېر ګناهونه دي، یو ګناه پکې دا چې سړی مور سره بدکاری وکړي، دا حدیث موضوع ده، دا مو وایي خلکو ته. په دې باندې ما مجموعه کې بحث کړی دی چې ربا سره پاسه دومره سانګي دی، ادنا سزا ده چې سړی مور سره داسې وکړي. دا دروغ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قسم خبرې نه کوي، ګپ لګوي. وحل الله البيع وحرم الربا، الله حلال کړی دا بیع، حرام کړی دی سود. فمن جاءه موعظة من ربه، سوک چرای هغه ته نصیحت د خپل رب د طرف نه، فانتهى من شو فله ما سلف، ما سلف هغه ته وي کوم چې د اصل مال ورکړ دی، نشته در پاره راس المال ددو. وامر الى الله، کار د سپار لشي دی الله ته. ومن عاد، سوک چې واپس شو، فاولئک اصحاب النار، دا کسان اور والدي، هم فيها خالدون، دی په دې کې همیشه دي. یمحق الله الربا ويربي الصدقات، یمحق محق ختمول، مٹاول، کمول، ختمی الله سود، مال د سود ختمی. ويربي الصدقات، او زیاتی خیراتنا، خیرات زیاتی. والله لا يحب كل كفار نثيم، او الله مینه نه کوي هر ناشکر سره، هر گناهګار سره. کفار ناشکر، ناشکر چاته ویل دی؟ هغه سړی چې هغه خیرات نه ورکوي او په سود پیسې ورکوي. خو سودخور خو د خپل پیسو نه فایده نشي اخیستی. ستاسو کلي کې سودخواری شته که نشته؟ د هغې سپلی هم خپلې نه وي. ښه، یو سپلی به یو شان دی، بله بل شان دی. ما لیدلی داسې دی، خوا کې کلي کې و دوه درې سودخوار، هر څه یې برباد و. ځکه دا خو ټول جن مقصد صرف دا چې پیسې ډېرې کم، پیسې ډېرې کې خو ځان له ډېرې نه کړي، اولاد له ډېرې کې، او د اولاد پې خو خپا لاس کړي دی نه، نو بس هغه 2 ورځې کې ختم شي. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یقینا کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک اعمال یې کړي دي، اهتمام یې د مانځه کړی دی او زکات یې ورکړی دی، د هغې دپاره اجر د هغې دی، د هغې د رب په نیز. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه به یې سیره په هغې باندې او نه به هغې غمجن کېږي. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا الله، د الله نه یره وکئ، وذروا ما بقي من الربا، او پرېږدئ هغه چې باقي پاتې د سود نه، ان کنتم مؤمنین، ان بمانه از زکه چې تاسو مؤمنان. الله وی تاسو مؤمنان یې، ځکه ورته آواز کړی یا ایها الذین آمنوا، د ایمان تقاضا ده چې سود پرېږدئ. فإن لم تفعلوا، نو که تاسو دا کار ونه کو، زکات هم سود هم پرې نه ښود، فاذنوا بحرب من الله ورسوله، نو تیار شئ، اعلان جنگ دے د الله او د هغه رسول د طرف نه. زموږ د عمل کې یو څیز دی ته بیمه پالیسي وایي که نه، بیمه دا کوي. د بیمې بعضې څیزونه تکافل دی، بعضې څیزونه شکلونه جایز دي، تضامن، تکافل. د فقهي کتابونو کې بعضې څیزونه جایز دي. دا که دا غټ غټ جازونه غرق شي، دی وڅه کېږي؟ د دې لپاره تضامن کېږي. یو جاز بالفرض اوس ودی د یو سړي جاز دی، خو ختم شي غریب، د دې د امداد به څه کېږي؟ دا د حکومتونو ذمه داري. بیمه چې کوم ده، دا بنیادی طور تضامن دا د حکومت کار ده، دا انفرادي عمل نه دی. حکومتونه ډېر هوښیار دي، هغې د ځانه ذمه دارۍ لرې کوي که نه، نو دې لپاره خلک جوتي کي، نه هغې دې لپاره کار کوي. یو خو دغه بنیادي فرق دی. د فقه تقریبا هر غټ کتاب کې تاسو معاملاتو کې چې کله ګورئ، تضامن، تکافل، کې دا مسائل راځي، هغې کې انکار نشته، جایز دي. خو کې دا شی نه دا کم چې کوي، هغې په دې خلقو باندې څه پیسې ایښي د ټیکس په طور، د چا جاز دی، بل څه شی دی، بل څه شی دی، پیسې جمع کېږي د هغه په کاته کې، هغې یې چلی،
او د هغې منافس حکومت ته ځي او سعدي په هغې راس المال کې جمع کېږي. نو که دې تکلیف میلو شي د هغه پیسې ته ورکړی کړی شي. دارنګې ایکسیډنټ کې چې کوم کسان مړه شي نو د هغې خون بها چې کوي دا هم په حکومت باندې هغه هم د هغې نه ورکولی شي. ګڼ څیزونه دي چې دا د هغې تضامن په بنیاد باندې کېږي. خو دلته کې بیمه پالیسی بالکل جدا کړې ده، انفرادي عمل یې کړی دی. د هغې نقصان دا شي چې هر کلي کې خلک وي او هغه بیمې ته خلک رابلي کارونه کوي. دلته یو کس و هغه کوترپاڼو ستاسو راغلی و دلته خبره وکړه د عبدالسلام وی صاحب د الله وبخي زموږ استاد محترم هغه ته یې نسبت وکړه چې دا هغه ویلي دي چې دا شی جایز ده. ما د هغې پته ولګوله هغه اصل کې هندوستان کې عبدالسلام ندوي او عالم و هغه فتوا دا ورکړې وه چې په دارالحرب کې د غیر مسلمونه ته سود اخیستی شي. دا احنافو رایه ده. احنافو مذهب دا دی چې په دارالحرب کې د غیر مسلمونه سود اخیستی شي. نو ما د هغې بھرپور مخالفت وکړه. پخوانی کې سره سخت تنقید مې وکړه د هغې چې سود حرام دی. دا خو سبا سړی دا وایي چې دارالحرب کې مسلمان د کافرې ښځې سره بدکاري کولی شي. دا خو عجیبه خبره ده. مسلک دی د چا رایه ده غلطه رایه ده. بیا خو په مصر کې یو عالم و د هغه کتابونه زما په لاس راغل نو هغه د دې مسلک ډېر سخت غندنه کړې، سخت تنقید یې کړی. ما یې ښه تنقید وکړه. بیا دغه عبدالسلام ندوي په عرض باندې هغه هلک دلته راغلی و ځای کې بار ولاړو. بس ما د خولې نه دا ووتل چې ربه چا زموږ په استاد باندې الزام لګولي، ربه تا تباه و برباد کړي. بس هغه خو معامله خرابه شوه. زموږ شاګرد هم ډېره بده خبرې چې سړي یو رایې نه وي ورکړی او تا بدنام کړي که نو دا واړه خلک دین دا چل کې دي ورته ولې حلال وایي. اصل کې دا دوه درې قسطونه چې کوم سړی جمع کوي بیمې والا دا دی له ورکوي که نه د کاردار له ورکوي ځکه دی حرام او حلال. یو سړی د هغه چا سره بیمه وکړله بالفرض یو قسط یې جمع کو او دی وایي چې بھائی زه نور نشم کولی دا قسط دی واپس ورکوي نو بیا نه ورکوي. ولې په کومه کاده کې نه ورکوي او غلطه ده. نو دا د پښتو خبرې اسلام کې په دې څه نشته. ما یو معامله کوله زه یې نه کوم د اختیار دی ما ته اوس دی کو د پیمانتیا څه نشته نه. پښتانه که دا کوي چې را بیه یې کړې دا مې د پلان کې شي کې واغسل دا پلان کې دا حرام دی. پښتو یو طرف ته که اسلام پسې لاړ شي دا د ګناه کار دی. دا زمونږ وفاقي شرعي عدالت دې ته حرام ویلو. او نواز شریف صاحب چې کوم دی علیه ما یستحقه هغه لاړ نو سپریم کورټ ته او هائی کورټ ته دې خلاف اپیل وکړو دې لپاره چې دا جایز کی. دا زموږ حکمرانان دي لکه دا ښکاره حرام کار دی سود دی. ولې دې لپاره ته یو عدالت بدنامه اړې روخيار دي. هغې ورته فیصله کې ولیکل چې دا فیصله د وفاقي شرعي عدالت په دایره اختیار کې نه راځي. دا قانوني جبه ده که دی ونه ویل چې دا حرام دي یا حلال دي ځان یې وباسه چې دا فیصله د وفاقي شرعي عدالت په دایره اختیار کې نه راځي. دا زموږ مشران هم دغه شان دي سودخواره. نو دا غلطي د هغې نه ده غلطي زموږ ده. که موږ صحیح سړی منتخب کړی دا شی به سم وي. خو دا راځي په موږ باندې هغه د یو صحابي یا تابعي قول دی چې اعمالکم عمالکم. دا حدیث نه دی. اعمالکم عمالکم ستاسو خپل اعمال په تاسو باندې څه دي عاملان دي ستاسو حکمرانان دي. که زمونږ د اکثریت اعمال سم وي که نه بیا معامله سم وي. خو غله به چې کوم دی نو غل منتخب کوي دوکهباز به دوکهباز منتخب کوي. دغه څیز نور خو نشته. دا ډېر لوی ګناه دی. دا بیمې پالیسي هغې دا ویلي په فیصله کې ما لوستی و هغه ما سره ډېره موده وم هغې ویل چې دی کې 90% سود دی 10% حصه په دې کې داسې دا چې هغې ته مونږ اسلامي ویلی شو لیکن 90% حصه په دې کې په سود باندې مبني ده.
دا فیصله هغې ته خوښه نه وه. ارزان ورکوي او نور ګران ورکوي. د مروت خلاف ده، نور جایز دی. اسلامي مروت خلاف ده. اهل حدیث ورته حرام وایي، اهل حدیث ورته حرام وایي. او دلته کې په احنافو کې یو ډېر لوی عالم و کراچۍ کې، نومبال نه راځي اوس، د هغه هم رجحان دې طرف ته و چې دا حرام دی. په دې هغه دلایل ویلو، کتاب یې هم لیکلو. فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم او کجر تاسو توبه وباسلا فلکم رؤوس اموالکم. راس المال اصل مال ته وایي. مثلا تا چاله 1,000 روپۍ ورکړې چې کال پس به مالا 1500 د پاسه راکړې، 1500 به راکړې، نو دې کې دا 1500 سود دی او دا 1000 څه شی دی؟ راس المال، اصل مال چې څه ته وایي. ابن ابي حاتم دلته حدیث لیکل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مکه فتح کړه، مکه فتح شو حجۃ الوداع په کوم کال؟ پاک کال باندې پاسه دوی فرمایل خطبه کې الا ان کل ربن کان فی الجاهلیت موضوع عنکم کلہ. هر سود چې خلق ورکو تاسو نه هغه سود ختم دی. بیا فرمایل لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. دا آیت کریمه ہوئے پتا صبح تاسو ظلم نہ کہے، پتا صبح ظلم نشی کولے. بیا فرمایل و اول ربن موضوع کما ربا چا غزک دم لرے کو میں ناغا ربا العباس بن عبد المطلب موضوع کلو. دا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زماترو دا ټول سود ما د خپل لاندې کو اب نه ورکوي. شروع یې د کور نه وکړه، شروع یې د خپل کور نه وکړه، سود به نه خورئ، بس هر څه ختم. ابن ابي حاتم تفسیر بالماثور کوي که نه، ابن جریر په شان تفسیر بالماثور کې ډېر بهترین تفسیر ده. لا تظلمون ولا تظلمون، تاسو هم ظلم نه کوئ، په تاسو هم ظلم نشي کولی. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. او کچری وی مقروض، وَإِنْ كَانَ او کچری وی مقروض ذو عسرة تنگ دست غریبی فنظرة نے انتظار ورتو کہ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ تر آسانتیا پورے انتظار ورتو کا خدا غنا بلا مود سرمنو باسل رکھا. نو دے مخاطب کئی اس وان تصدقوا او کتا سو خیرات وګټو راس المال مور ته پرې خو هو خیر لکم. نو دا ستاسو لپاره وردا ان کنتم تعلمون کجره تاسو پوهیږئ. د علم تقاضا دا چې په کوم شي سود هغه څه نه پرې دورته د پوهې تقاضا دا. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. او یریږئ دا غیر ودنا چې تاسو به واپس کولی شئ پهکې الله ته. بیا با پورا ورکلی شي هر یو نفس ته ما کسبت بدله دا غ عمل کم چې د اختیار کړی دا وهم لا یظلمون. او حال دارې په دې باسو ظلم نشي کولی. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه. دا اوږدترین آیت کریمه په قرآن مجید کې، اطول آیت فی القرآن، طول آیه فی القرآن، ټول اوږدترین آیت. یو صفحه تقریبا یو نیمه صفحه، رکوع پورې نږدې. رکوع کې دعا آیتونه یو دار یو بل اول دینا مختصر نه. دیکھیں غټ قیدی خی یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو اذا تداینتم بدین، اذا تداینتم کلا چلین دین کوي تاسو بدینن په قرض باندې. مداړو باندې خبره شو قرض باندې لین دین کې دی شي. دویم دا چې لاجلن تر نیټه پورې، نو دریم دا چې مسمن مقرر نیټه پورې لین دین په قرضو کې دی شي. درې قیدې شو او چې کله ای داسې نو فکتبوه سلورم دا لیکه، دا لیکه فکتبوه دا لیکه دا ایر شي. بیا او کله کله مقروض شي کنه مکاری چې تا نه لیکلی یا یوازې ورکړي بیا ته غواړي وي د چا په مخ کې راکړي. مطلب وایي چې اوس په ځان چکو لګوم
پاوه دې وس نه کېږي که نه تا به د هغه غربت ته کتلي میاس کې دومره بې غیرت دی چې تا ته ووایي ښه موږ سره چې داسې راشي موږ وایو دی چا مخکې مې نه در کړي وځه ګرځه داسې سړي سره به څه وکړي د دې آخرت کې ډېره ښه بدله ملاوېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کی تاسو پیژنئ چې غریب چاته وي نو هغې ویل یا رسول الله غریب هغه چې سره پیسې نه وي موږ هم وایو غریب هغه هغه ویل دا نه یادوم غریبۍ چې هغه ډېر نیک عملونه وي نهایت زیات حجونه زکاتونه خیراتونه یو څه بل لیکن ضرب هذا وشتم هذا د یو ته یې څه کنځل کړي بل ته کنځل کړي د چا حق واله د چا مال واله او د هغې نه معاف کړي نه دي په دنیا کې نو چې د آخرت ورځ شي نو هغه لږ به ټول راجمع شي خو انصاف ورځ ده د چا په حق دی نو هغه به ټول راجمع شي چې راجمع شي وبه نیسي الله مخې ته به ودرېږي یو به زما پیدا شی دی بل وي دا بل وي دا بل وي اوس به څه کېږي نو اوس به د هغه نیکۍ تقسیمولی شي په دې کې د دې د حق مطابق ځان هغه کړولی دی او نیکۍ چا ته ورسېدی ته چا چې حق خوړل دی او دا ښه شی دی حق خوړل د هغه چا لپاره چې هغه د هغه حق خوړلی شوی دی آخرت کې دا ډېر ښه شی دی ډېره فایده میلاوېږي سړي ته په دې باندې خو څه وکړي سړی دنیا کې ضرورت پېښېږي ډېر شی خلک یې داسې د هغې په ذمه به دا حق ثابت شي بیا فرمایي چې که په دې خلاص شي خو ټیک ده او که حقونه دومره ډېري چې نه خلاصېږي نو بیا د دې خلقو جرمونه به ګوري په ده به یې ورته پېښ نو دا بله د الله مهرباني ده حق خپل مه بخی جاده ولې بخی یا خو سړی دا هي چې هغه غریب یې ته ویسه ټیک ده خو چې سړی بدماشي کوي یا زورورتیا کوي د ده ونه بخی د ده خو په نیکۍ کې د نه آخرت کې ځان برابر که دا مه کوئ دا کار یو سړی غریب دی د غریبۍ د وجې نشي ورکولی دی معاف کوي سړی مشروط دی رواني یې کړي دي ټول عمر قتلونه یې کړي دي غارتونه یې کړي دي دی خو پرې چې آخرت او دنیا دواړو ته بشي ده ته خو نه معاف کوي بل چا ته معاف کوي ما ته د خاص سړی خولی خاص سړی مې ورته خولی عام مې ورته نه خولی وإن كان ذو عسرة إلى أجل مسمى فاكتبوه نو دا لیکئ معامله لیکئ او په هغې باندې ګواهان هم کوئ ځان سره مه لیکئ یوازې دکانداران هم لیکل کوي که نه هر ځای کې 2 نمبرۍ پخوا دکان کاته چلوله ته بالفرض 2000 روپۍ به جمع شوې میاشتې به تېره شوه نو هغې 2 سره به یا دی خوا بل صفر وکړو یا به ورسره بل انصر راله داسې دکانداران هم شته بیا خلک په دې مجبور شو چې هغې ځان له بله کاپي واغسته چې سودا کوي نو دکاندار نه دواړو کې لیکلو کي نه خو ټیک ده خو چې ټول انپړي نو بیا مسله خو جو کاتون ده زیاتې ټول خلک کوي دکاندار هم زیاتې کوي خرڅونکي اغستونکي هم زیاتې کوي اغستونکي زیاتې دا چې د سره پیسې نه دی به یو دکاندار نه راوړي خو چې پیسې راشي نو بیا هغه پرېږدي هغه پې 100 روپۍ قرض دي بل ځای به ځي دا هغه څیز دی کوم چې ما ډېر مخکې تاسو ته ویلی دی حدیث کې راځي چې دکاندار دی تاجر دی د خریدار خیال وساتي او خریدار دی د تاجر خیال وساتي یعنی خریدار دی وایي خیر زما رور دی که ما نه 200 روپۍ وګټلې نو خیر دی او دکاندار دی دا وایي چې غریب سړی زه به 200 روپۍ کمې واخلم تو دواړو سوچ چې دغه شانتي نو الله په دې کې برکت اچوي لیکن زموږ خو دواړو کار دشمني دی د تاجر هم کار دشمني کول دي ګاهک سره او د ګاهک هم کار دشمني ده د تاجر سره ځکه زموږ تجارت فایده نه کوي ځکه زه بار بار وایم اول ښه مسلمانان شئ سم مسلمانان شئ سم نو وروسته که ته تجارت کوې که ته هر څه کوې هغې به انشاءالله الله برکت اچوي او مسله دا چې موږ ته مسلماني معلومه نه ده فاکتبوه نو دا لیکئ ولیکتب بینکم پنځم او خامخا لیکل دي که تاسو په منځ کې کاتبم بالعدل یو لیکونکی بالعدل په انصاف رسید ولیکئ ا دې بل څوک ولیکي کاتب دی ولیکي دا شپږمه خبره شو
ولا یاب کاتب ان یکتب کما علم الله فلیکتب. اوم قانون لیکون کې هغه انکار نه کوي د لیکلو نه، انکار نه کوي لیکون کې د لیکلو نه. کما علمه الله زکا چې الله غل علم ورکړی دی د لیکلو فلیکتب نو د خامخا ولیکي. دا الله ډېر لوی کرم دی چې انسان له لیکل ورځي، چې لیکل ورځي نو پکار دی چې هغه استعمال کړي. قرآن مجید لومبنه وحی چې راغلی ده نو په هغې د څه شي فضیلت بیان کړی دی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. دا بنیادی چیز دی الذی علم بالقلم. او دې کې اشاره دی ته چې خلق به په قلم زده کوي او ته به بې قلم زده کوي. د قوم کمال دا نه چې پلان کې امي او پلان کې شیخ الحدیث صاحب داغه نه بیعت شوی دی، دا یو ګناه کړی دی. د امي صلی الله علیه وسلم بیعت کوي پیغمبر دسم. دا د نبی شان دی چې هغه د ټول لوی عالمي لیکن هغه لا په قلم چا نه خولې. د بل انسان کمال بدایي چې د قلم په ذریعه زده کوي. الذي علم بالقلم دا لوی ذریعه ده، دا د نارینه او زنانه دواړو لپاره ده. سړی هم لیکل زده کوي په قلم او ښځه هم لیکل زده کوي په قلم. لیکن یو داسې وخت چې خلکو به حدیث بیانوي موږ هم خپل استادان نه اورېدلي چې لا تعلموهن الکتابة ښځو ته به لیکل نه ښایي. نو څه به کوئ هغې ته سورة النور وښایئ، مغزل ورته وښایئ، مغزل هغه علاجي چې هغه خلک پای باندې پومبه څه کوي تار ته جوړوي سرخه. دا حدیث را ټول خلک وي، ټول شیوخ په حدیث دا موضوع دی. دا حدیث من غلط حدیث دی، دا موږ ډېره موده ویلی ده دا من غلط حدیث دی. د رسول الله وسلم په کور کې سیده حفصه هغې لیکل ورتلل، سیده عایشه لیکل ورتلل. کم خطونه چې براتلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا تپوس اکثر و بیشتر جواب سیده عایشه لیکل. د دې علت خلک دا بیانوي څوک چې مخالفت کوي چې دا جي زنانه چې کم دی نو دی علم وکړي که نه که لیکل وکړي نو دی بیا پردو سړو ته هلکانو ته خطونه لیکي. نو ما ورته دا علت ته نه وي وایم دا سړي فرشتې دي دی هم دا کار کوي چې علت دغه شنه علت خو دواړو دپاره یو دی که نه. قلم لیکل د علم دا کوي دا پکاري. قید العلم بالکتابه حدیث کراری ابو داود. قید العلم بالکتابه علم کتابت سره قید کې که انسانی حافظه دا کله کله خراب شي دا جواب ورکي. محدثین دا کوي چې یو سړي به حدیث د کولم زوتول به هم او لیکل به هم و چې کله به داسې شي انسان خو ډېر کمزوری دی خو چې د 50 نمبر شي که نه بیا دی زوال شروع شي دماغي لحاظ سره سوچ فکر لحاظ سره برداشت لحاظ سره هر څه کمزوري کوي. دا خو د دین مسله ده چې کله حافظه خراب شي اوس به څه کوي چې حافظه خراب شي د حافظې خرابېدو نه وروسته بیا محدثین او احادیث نه بیانول زباني به نه بیانول. او د هغه باره کې به دا راځي چې یقرأ قرأ من کتابه قرأ فی کتابه کتاب نه به وي دا نه اختیا نه دا د دین صحیح خورولي چې وایي زه کله روغ یم نو ما دا لیکلی دی دا زما خط دی او دا صحیح دی. نو اگر چې اوس زما حافظه خو خرابه ده لیکن دا کتاب زما دی او لیکل زما دی تو دا سراوی متروک نه وي لیکل کوي د استاد د خولې لیکل کوي. موږ چې لومبي لومبي دل ترجمه کوله نه هر لفظ به لیکه د استاد یکې فایده دا چې ترجمه پخه شي ترجمه پخه شي. ما داسې شاګردان لیدلی دي خپل زنانو کې هم لیدلي دي چې هغې له اردو یا پښتو نه ورځي هغې د رومن په پښتو کې چې کوم دی قرآن ترجمه لیکي ډېر قابل شاګردان د هغې ترجمه مضبوطه وي. دا بنیادي خبره ده انسان چې کله یو شی د قلم نه وباس دا یاد شه
چې کله د قلم نه نو باسي دا حفظ کنه کینې یادېږي نه. لیکل بنیادی خبره ده. الله چې چاله علم ورکړی د لیکلو دا یو لوی هنر هم دی. کلیګرافي لوی عمل دی. خطاطي خلک د یو ټایټل 15,000 شپږ روپۍ اخلي. یو پیج لګي په پیج کې زیات نه زیات یا نه هټکي لګي یا لس دلته خلکو لا نه ورځي ده پیژنې نه خلک. ولا یا بکاتب انکار دی نه کوي لیکون کې ان یکتب د لیکلو نه کما علمه الله ځکه چې الله د علم ورکړی دی مفت. فلیکتب ودې خامخا لیکلو کې خو کاتب به تنګی نه که نه ارستو راځي قرآن کې لا کاتب به نه تنګی زموږ د خلکو کار صحیح ور به وډوئ نو تا نه وخت اخلي رو به دی باسي یاره پلان کې شی راله ولیکه ته به وایې پن نشته کاغذ نشته ته ته هم لور د کوره هم زم د کوره لکه زه لیکل کوم څه خوره وړه که نه کاغذ هسې کېږي یا کچری درل هسې پته دی ولګي دغه د دې صحیح شی دی پر نوټ باندې ولیکه پته به ولګي خو د کری لور خورچی یا کړ مې زه نه یې که نه اته چا صدم نه کوي غریب ته ولې مفتو کې یو شی ملاویږي بس ها دا هغه نه اوس کې ظلم دی دا ظلم دی. ولا یا بکاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب وليملل الذی وليملل سمانا. امام شافعی رحمه الله دا قرآن ډېر ښه مفسر دی. د په کتابونو کې چې کم ځای کې د قرآن تفسیر راغلی دی هغه چا جمع کړی 3 جلد کې د تفسیر الامام الشافعی وایي دا الله پیدا کړی تفسیر الامام الشافعی 3 جلد کې ډېر نفیس کتاب دی. د قرآن ډېر لوی مفسر ده او زه د هغې نه یم درته ما خو دا ډېر بچپنه کې لوستی دی. د هغه سیرت باندې یو کتاب ګڼ کتابونه لیکلی شي مناقب باندې مناقب الشافعی و آدابه په دې موضوع باندې 15 کسانو کتاب لیکلی دی. ابن حجر اسقلانی هم لیکلی د امام شافعی د شافعی المسلک دی دا په سیرت دی کتاب لیکلی آداب الشافعی وایي هغې ته. امام بیهقی هم لیکلی دی مناقب الشافعی. ابن ابی حاتم رازی هم لیکلی دی آداب الشافعی. امام رازی هم لیکلی دی مناقب الشافعی. او د امام ابو حنیفه یو کس دو لیکلی هغه مناقب القردری او هغه څه لیکلي چې هغه اسانی ډېر کمزوري دي. سب مضبوط کتاب لیکل پکار دي. سیوطي لیکلی تبییض الصحیفه هغه هم څه ډېر نامتونه ده سم شی لیکل پکار دي. هغې مناقب الشافعي کې امام بیهقي لیکلي قال امام الشافعي دلته دا مه وایې زما امام دی دا ټول زمونږ امامان دی. احمد زمونږ امام دی مالک زمونږ امام دی شافعي زمونږ امام دی ابو حنیفه زمونږ امام دی محمد زمونږ امام دی قاضی ابو یوسف زمونږ امام دی ټول زمونږ ائمه دي. اختلاف په فرعي مسایلو کې دی دا مه وایې دا زمانه دی ټول زمونږ دي زمونږ دا مطلب مسلمانان دي. کم خلق چې د حدیث دفاع کوي د حدیث دفاع هغې لپاره بنیادي کتاب د امام شافعي کتاب الرساله دی. هر چا چې لیکل کړي کاربی کې کوي که اردو کې کوي که انګریزی کې کوي هر رسالې نه بغیر نشي تللی مخکې. دې کې د مسلک خبرې نه وي دا غلط رجحان دی خلکو د ښایي غلط. هغه امام شافعي رحم الله فرمایي انما معناه ان یقر بالحق د دې معنی سره ولیملل خامخا اقرار دی کوي خامخا اقرار دی کوي او بیا رد کوي لیس معناه ان یمل د معنی نه چې املا دی وکړي. املا څه ته وایي املا څوک پېژني چې هغې املا لیکلي چې چا املا نه لیکلی په املا څه پوهېږي. املا دې ته وایي چې څنګه یې په مونږ باندې به ویل اخبار ویلو ډان استاد به انګریزی املا د هغې نه ویله او جنګ اخبار به یې راوړه نو موږ ته به د هغې نه املا ویله موږ ته وایي تاسو ولې تکړه یې تکړهوالي وجه هغه استادانو باندې الله برکت وکړي الله یې په هغې رحمتونه ووري چې هغې موږ نه سړي جوړ کړي چې استاد د قابلي ستانه به سړی جوړ شي او چې استاد وایي چې هغه میز باندې ټوپۍ کړي وي زه راځم که نه
ادې ته ګوره شاګردان خیال لري چې استاد ناست دی ټوپۍ استاد نه وسه جوړه دا راغی استادانو کمال لخ اوس لوی سړی وای چې لیکل کې د زوی په ځای ته بس شی وای نه زوی په ځای به ځان لیکلی کله زی لیکلی املا دې ته وای چې یو سړی ته کتاب نه وای او تا هغه ولیږي نو بیا هغه استاد په خپل کتل نو په یو غلطۍ به یو ډنډه سزا و 10 نمبر وی چې 1/10 نه مطلب چې یو ودی وای هغه استادانو هغه نشته هغه استادانو زموږ خطونه ښکل هم په دې باندې چې موږ ټول عمر تختې باندې لیکل کړي اردو دپاره به یو نه به د انګریزي دپاره جدا نه یو غټ یو نری اوس خو بالپن غوندری و سره بس چې هغه لیکلو کې ته چېرته چا مرغۍ په پنجه لیکل کړي هېڅ په پته نه پوهېږي دا زوړ سیس ته واړوی دا واړو تختې لیکل پې شروع کړی چې دې خط سم شي خو په پاړه بالکل نه پوهېږي ویسوله دونې کیلکولیټر به سوله خو لوی شی دی چې ته سوله ووایه هر شی به کیلکولیټر دا جي په مونږ رحم دی په رحم نه دی په تاوان دی دا اوس تا دماغ مفلوج دماغ الله درکړي دی لپاره چې دا به چلی ته دا به کړی نو هغه یو مسله سمېږي دا لیونتوبونه به دې سره ډېرېږي اوس چې ته یو څیز الله سره پیدا کړی ته د هغه فایده نه اخلې څه به کېږي دا سهولت نه دی دا ډېر لویه تباهي ده دنیا قیامت ته روانه نږدې که نه نو تباهۍ ګڼ اسباب دي یو پکې دا هم دی املا دې ته وایي چې سړی استاد وینا کوي او شاګرد دغه لیکي پخوا د استادانو سبقونه ټول دغه شانتي کتابونه لیکي په دې خلک ادب الاملا والاستملاء سمعاني غټ کتاب دی په دې باندې ادب الاملا والاستملاء شته ما سره مونږ کتل هم دی او د هغې په بنیاد باندې مونږ خپل تحریرات کوو الحمدلله علی ذلک ابن قتیبه کتاب دی ادب الکاتب رازی کتاب دی ادب الکتاب دا ښیي تا ته چې دې ځای کې به بن څنګه لیکي دلته به ابن څنګه لیکي علیو ابن ابي طالب ولې لیکي څه چللی به علی ابن ابي طالب څه وجه چا دا بده نشته څوک وایي نه فن نه وایي څوک د رسول الله وسلم د زوی نوم چې لیکې نه چې قاسم بن محمد رسول الله دلته ولې بن لیکي نو دا ټول هغې لیکلي دارنګه دا طریقه هم درته هغې ښیي چې ته کله رسول د کرښې آخر کې راغی دلته کې نو دلته د بلې کرښې ابتدا نه به الله نه شروع کوي یا ورته دا هم راښکته که یا دا برک دا ټول ادبونه یې د املا د لیکلو داسې ائمه چې هغې به ویل زه مړ شم نو دا خپل د قلم دا قط چې کوم قط کټ شوی دا به یې جمع کول وی به زما اوبه په دې ګرموی یوازې هغه نه ګڼو زما اوبه په دې باندې ګرموی ځکه دا زما د بخښنې وسیله ده په دې باندې ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث لیکلي دي اساسونه ختم شو په بالپن بسو کې ویلي کوو به ورته ختم بشي دا سيزونه موږ ښه طرف ته نه بوځي سادهګۍ دی چې څومره تاسو لړی ستاسو دین به مضبوط ولیملل الذي خامخا املا دی کوي هغه کس اقرار دی کوي هغه کس علیه الحق چې په هغه باندې قرض دی ا دې اقرار مو کې او رسید به د چا طرف وي د هغه طرف نه وي چا چې قرض اغستی تاسو لیکلي باعث تحریر آنکھ یعنی اس لکھنے کی وجہ یہ ہے باعث من سبب تحریر آنکھ اس تحریر کے لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ من فلان بن فلان بصوات عقل و ہوش اقرار کر کے لکھ دیتا ہوں ماں کے عقل مشتا ہوش امراکشتا اور دا اقرار کو مجھے فلان کی پا ماوائے دمرہ پیسی دی اور فلان کی مخ کے ماں غستی نہیں اور فلان کی تاریخ بے دو واپس کو دا رسید طریقہ چاہ ہو دیلا قرآن نمک کے دا رسید طریقہ چاہنا ہوتا قرآن اشارات کئی والیملل الذی علیہ الحق پچاچ قرض دے نے اقرار بداغی ذکر اغلان دیولی کہ العبد یعنی اقرار کون کے اگر نمو لکلی شاید اسخط ہوگی یو طرف تا بل طرف تا پاک گواہان راشی
او ورته تاریخ ولیکلی شي. قرآن څوک نه ګوري، نه رسید لیکلو چل نه ورځي. ولیتق الله ربه، خامخا یریږي دی د الله نه چې رب د دی. ولا یبخس منه شیئا، نه هم ولیتقي لسم لا یبخس، څه شی به کمی نه پکې او نه دی کمی په دې کې څه شی. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، دا ولا سم قانون خیر دا کچری ویا کس چې پاغه باندې قرض سفيها نا پویا، معشوم دی ول فرض یتیم دی هغه قرض راغست، او ضعیفا یا کمزور دی یا طاقت نه لري د اقرار کولو، جبه نه چلی ایومل له وا چې هغه اقرار کی پخپلا، فلیملل ولیه، نو خامخا اقرار دیو کې اختیارمند داغو دولسم دا چې بلاد له په انصاف وارث متولی داغه اقرار کی رسید داغه طرف نو لیکلی شي چاو ما د فلان کی د پارا د فلان کی نمبر پیسې اغستې دي، داغه ذمہ داری او پاغه باندې قرآن وسره عدل لفظ لګولې دی، ان انصاف بګیا سره چې داغه په می واخلې به ځان لالوځي. دیالسم دا چې واستشهدو او گواهان طلب کوي شهیدین من رجالکم، دو گواهان د خپل نارینو نه. مالی معاملاتو کې دو گواهان پکار دي، نو دواړه نارینه پکار دي. که دواړه نارینه نو بیا سوال لسم یو ګوره حدود دي، په حدودو کې د زنانه گواهی قابل قبول لکه قابل قبول نه ده، نه ده پس پوګمه کې قابل قبول لکه نه ده دا، او دلته کې یوای د زنانه گواہی قابل قبول نه ده. دا شریعت اصول دی. بس سپوږمۍ کې قابل قبول ده، ځکه هلته د فرض عبادت خبر ده، دلته قابل قبول نه ده، بلکې هم نه قابل قبول. د هغې وجه دا نه چې دا سپک خلک دی، خلک په خبره نه پوهېږي. کم خلک چې معاملات کوي نو هغه بار ګرځي، ښځې بار نه ګرځي. عدالتونو ته ښځې نه ځي، نه د سړو منځ ته زنانه راځي. دا معاملات اخلص مخلص نارینه سره تعلق دي. په دې خلک اعتراض کیږي د ښځې خو عقل ډېر زیاتی، نو دی ولې د سړي د نیمې برابر کړی ده. د دې وجه دا نه ده، قرآن دلته وجه ښیي خپله که واستشهدوا گواهان طلب کوي شهیدین من رجالکم، دو گواهان د خپلو نارینو نه. څوارلسم دا چې فإن لم یکونا رجلین، نو که چېرې نه وي دوه نارینه، فرجلن، نو یو سړی به وي، وامرأتان، یا دوه زنانه. دوه زنانې د یو د هغې ګواهي د یو نارینه برابر کړه. ولې کم عقلتوب خبره نه ده، یېرېدل خبره ده. یېرېدل چې یو څیز ملابست نه کوي، بار بار هغې ته نه مخکې کېږي، اوس تا نه یېرېږي که ځته یو میاشت پورې، دوه میاشتې پورې سورة الاخلاص مه وایه چې بیا هغه وزیر صاحب جوړېږي که نه، چې لم یولد لم یولد که نه همدغه چلې نو چې ته یو شی نه ګورې بار بار، نو دغه شی جوړ شي د سړي. قرآن وجه دا ښیي ان تضل احداهما، که چېرې یېروالی راشي د هغې یوې نه، فتذکر احداهما الاخرى، نو یادوي به ورته هغه بله. دلته دا سوال مه کوه چې دواړو نه به هېر شي، نه، ته تجربه وکړه، تجربې نه ورته خبره ده. کور کې یو خبره وشي، یو کس ته به نه یاده، بلې ته به خامخا یادوي. تپوس وکړه پلانی شی، نو څوک به ورته ووایي چې خبره داسې وه. خالق الله زموږ خالق دی، چې کوم قانون جوړوي په هغې کې ستا سوال نه چلېږي. وخت الله ته دا علم دی چې ټول نه هېرېږي، په دوو کې یوې ته یادي. ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. پنځلسم دا چې ولا یاب الشهداء، او انکار دې نه کوي ګواهان، اذا ما دعو، کله چې دوی راوغوښتی شي. خو پاکستان کې په چا ګواهي نشي کولی، ولې تحفظ نشته دی، په دې ملک کې تحفظ نشته. ګواهي صحیح ګواهان به ته چېرې ونه مومي، او کراله نا غریبان په راتلو کې خلک مړه کېږي. دا ډېر لوی ظلم دی، نهایت ظلم. انصاف په بندش کې یو رکاوټ دغه دی چې صحیح ګواهان نه، ټولو خلکو ته پته چې دا معامله داسې شوې ده، لیکن د عدم تحفظ د وجې څوک ګواهي نه کوي. حکومت هم تحفظ نه کوي، او خلک هم د چا خلاف چې د ګواهي وکړه، نه به ستا دشمني.
او تر اخره پورې به دشمن او که وسې ورسېد نو تا به د لارې لرې کوي هم دا قرآن خو بس اسې فرضي طور موږ منلی دی که نه دا وروسته قرآن وایي چا چې ګواهي پټه کړه فإنه آثم قلبه زړه یې ګناهګار دی او دا عدم تحفظ به ختمول غواړي دی کې د حکومت هم پوره کار پکار دی او خلق ولم شعوري ایمان وروړل پکار دی چې سړي د ما خلاف ګواهي وکړه نو ټیک ده ما کې به دا جرم و صحیح ده او چې کله ثابت شي د هغې به ماله سزا هم راکولی شي مجرم لم دا پکار دي چې هغه مسلمان خو وي که نه دلته لویه مسله چې مجرم د مسلمانۍ دعوه کوي او که په هغه باندې ته اسلام نافظ کوي بیا کار خرابېږي هر سړی اسلام غواړي دا اسلام به څوک قبول کړي دا کوم چې دلته لیکلی دا څوک کوي نه دا فرضي اسلام دی کوم چې خلکو جوړ کړی په بل چا یې نافظ شي په ما نه یعنې هر سړی اسلام غواړي لیکن په بل چا باندې په ځان نه نافظ کړي که په ځان ته اسلام نافظ کړي قرآن به رستو دا هم وایي چې ولو علی انفسکم گواهی مه پټوئ اگر که ستاسو د خپلو نفسونو خلاف شي دې ته څوک تیارېږي کمزوري مسلمانی ده قرآن کا مطلوب انسان چې کوم دی هغه نه ملاویږي مطلوب مسلمان نه ملاویږي تشه دعوی دی بس ولا یاب الشهداء انکار دی نه کوي ابا یابا انکار دی نه کوي الشهداء گواهان اذا ما دعو کله چې هغې راوغوښتی شي ولا تسموا ان تكتبوه دا شپاړسم حکم ولا تسموا او مستړي کېږئ او بد مګنئ تاسو ان تكتبوه چې ولیکئ تاسو هغه صغیرا او کبیرا که وړه معامله یو که لویه الی اجله تر نیټې خپلې پورې په دې تکاوټ مه محسوسوئ معامله ولیکئ ذالکم اقسط عند الله اقسط بمعنی اعدل دا لوی انصاف دی دا الله بنیز چې دستاویز موجود وي که نه د سړي دا لوی انصاف دی د انصاف په پوره کولو کې دی ډېر لوی لاس دی و اقوم للشهادت اقوم بمعنی احفظ زیاد حفاظت کوونکی دی د ګواهۍ گواهی دې سره ښه محفوظ کېږي چې ګواه څوک څوک و ژوندي دي که مړه دي دستخط یې شته دی که نشته و ادنا بمعنی اقرب ادنا کله معمولی ته وایي او کله ادنا اقرب ته وایي لکه حدیث کې راځي د ایمان څه د پاسه او یا څانګې دي اعلی دا لا اله الا الله و ادنا اماطة الاذى عن الطریق ادنا معنی قریب الحصول اسانه په لار روانې او تا شیشه ولیدله په لار پرته ده په پیسې نه لګي نه په وخت لګي خو یو لا ته ورکړه بس هغه به شي دې ته قریب الحصول وایي اسانه و ادنا او زیات نږدې ده الله ترتابو دې خبرې ته چې تاسو به شک نه کوئ مطلب دا چې گواهی تا لیکلې ده دستاویز موجود دی دا دستاویز به ډېره فایده وکړي ګوان به هم درته معلومي موقع به هم معلومي تاریخ به هم معلومي هر څه به صاف شي ولسم دا چې الا ان تكون تجارتا حاضرة تديرونها بينكم الا ان تكون مگر ملی کې کله چې تجارت وی حاضرتا لاس پلاس په نقد یو شیخ لې نو د هغې د لیکلو ضرورت نشته البته باید سوزونو کی لکه موټر دی واغس په نقدو دی واغس رسید به لیکي که به نه لیکي ولیکه رسید ولیکه چار باندې دعوه وکړي چې دا زما دی بیا وسکه دستاویز خو پکار دی پخوا چې موږ سایکل اخیستو هم به رسید راکړو په به نمبر لیکلو د ریزین لاندې چې کومه ډنډۍ په دغه ځای دا سایکل نمبر سمکارو دا څیزونه لیکل پکار دي وخت بدلېدو سره هر څه بدلېږي موبایل چې واخلې رسیدي که نه تا ډېر هوښیار یې اډوی هم ورسره ږدی که نه محفوظ او چې کله یې خرڅوی نه بیا په هغې خپل جامه کې خرڅ کړي موټر سایکل سره استعمال کوئ تاسو هغه سامان ته لرې کې اوله سنبھال کې نور څه کباړي مباړي ته ولګوئ ډېر هوښیار یې که څوک یې بټوي هم نه که خراب دی
چې خرڅه نه بیا په غزوړ ور واچي کنه نه کاش دا شان دې پوهه دین کې مو افسوس دا دی چې دومره پوهه په دین کې نشته لري څومره پوهه چې په دنیا کې ده وان الله ترتابو نزدې د دیتا چې تاسو به شک نه کوئ مگر کله چې تجارت وي حاضرتن حاضر لاس پلاس کاغوندلی کینو دا نه وی چې ملي کې کاغوندلی کینو خیر دی تو دیرونا بینکم چاړه ویراړه تاسو په قرآن خپل کې فلیس علیکم جناح الله تکتبوها نو نشتره پتا سو باندې سو ګناه چې هغه ولیکه واشهدوا اذا تبایعتم اتلسم اگواهان پیش کوي کله چې لین دین کوي تاسو بیع چې کوي نو گواهان پیش کوي دو گواهانو په مخ کې دا خبر وکړي چې دا سروې ما پتا په دومره خرج کړه غیر رسیدلی لګه چلار کې در باندې څوک داواونه کی ولا یضار کاتب ولا شهید نلسم او نقصان بنشي ورکولې نه منشیلا او نه گواهلا ضرر بنا ورکه کاتب لو ضرر نه ورکه چتاول د لیکل او گواه لوم نه ورکه تکلیف چتاول په ما کوي کوله قرآن حکم ده وان تفعلوا کجتا صدا کارو کو فانه فسوق بكم فانه فسوق لاحق بكم یقینا دا گناہونه دی پیوس کی دن کی تاسو پورې دا گناہ دے دے الله سزا درکې شلم دای چې وتقوا الله دا الله نه لري یو تعلیم درکې تاسو الله والله بكل شيء علیم او دے الله پارسز باندې خپویا وان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه یوشتم حکم وان کنتم علی سفر نو کچره یہ تاسو په سفر باندې ولم تجدوا کاتبا نو تاسو سوق لیدون کې ونمونت سفر کیے لیکن کی نشتا سړی در باندې اعتماد نه کوي قرض درکې خو اعتماد نه کوي فرحان نو سبئی نو غاڼه وای مقبوضه صرف قبض کړي شي پښتانه سوئی غاڼه حرام ده ټول پښتانه وای غاڼه حرام ده کہ غاڼې نه फायदा غسل حرام ده غاڼې نه फायदा غسل حرام غاڼې خو حکم ده چې سړی پتا اعتماد نه کوي او تعالی پیسې درکې قرض شی درکې د الله اعتماد نه کوي نو تبا غسر سره شی غاڼه کې نو حدیث کرا دی کہ هغه بالفرض د سورلې استه یا د پيو ساروي ده نو داغه نه خو फायदा اخلي دغه لکه ساروي خو خېټه ځان سره راوړي دغه نو تبا هغه خوراک ورکې غوونه ورکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا اسبانه کوم سورلی ته کې نا حرام نه ولی اغستانه خوراک کوي او کم ساروی نه ته په اخلي نه په بستاره پر حرام نه ولی استانه خوراک کوي دا د وسونه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مستثنا کړی دي اوس آیا دا قیاسی مسله دا او کنه دا پدې موږ نور قیاسونه کولی شو کو نشو کول نو دی باندې چې قیاس تر اوسه نه کړل لکه زمکه خلک غاڼه کوي کنه خدا قیاس چانه دی کړل لہذا دا قیاس کرن سوکی دا غلط کوي حدیث کې صرف دغه استثناء راغلی دا چې یو بنی آدم لکه اس یو اس نو اس چې بل فرض یو کال ته باغه باندې سوللیونه کې نا هغه اس پاتې شي کم چې کال مخ کې او ختم شو او دارنګي هغه د پيو سروي چې ته هغه نه پي و نخلي هغه پي دا پتو کې پاتې شي نه چلوي هغه ته ادم تکلیف اګوټ شي هغه تی ګوټ شي یو نقصان خو ساروي ته دیخ او بل لا چې دا خو ای پورې خېټه دا تباغي له خوراک ورکه په دی وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وسونه دینا مستثنا کړی غاڼه حرام نه ده د غاڼه کړي شي وی سیز نه फायदा غستل حرام دي طریقه دا ما خدا خبر راغله وتا خدای ورکم نه ناس ما دا قیاس ته نه کړی دا قیاس خو چانه کړي ما اشاره هم دغه ته ما هم وې داس چې دا قیاس چانه کړي په دومره موده کې لہذا جواز گنجائش دی کې نشته
د جواز گنجائش نه پیدا کیږي ځکه قیاس تر اوسه هیڅ مجتهد نه دی کړی په دې باب کې کدی کې سم گنجائش وي نو مجتهدین اسلاف ودا کار کړی دا صورتونه هغه زمانه کې مو کنه وو داسې ډېر شی ولم تجدوا کاتبا او تاسو کاتب نه مومه فرحان نو غاڼه مقبوضه قبض کړی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صغرا يهودي سره غاڼه کړی و هغه نه اوربشه اغستوي صحیح بخاری حدیث او چې کله هغه وفات شو سیدنا ابوبکر صدیق اوربشه هغه ته واپس کړی او صغرا آزاد کړ لیکن دوه مسئلې ثابت شوې يهوديانو سره لین دین جایز ده یو خلکو کار دی کنه خلکو ځان له کار د خپل یو دنیا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مکه مدینه منوره کې يهود سره بلین نه و دا تجارت بچا کو من غش فلیس منا مسلمانان ته ویلو کې يهوديان ته ویلو هغه يهودي چلاندې لوانده غنمو د پاسه په وجه چول د غلې تجارت به يهوديانو کو په غزوه بدر کې یا نور بازو غزاګانو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغینا اسلحه نه واغسته قرض یې نه واغسته په یو کې د پیسو واغسته دا سیاسي فیصله دا کوم چې زموږ د ملک کې علما چې دا شی حرام دی دا حرام دی دا فلانو دی دا فلانو دی دا چا خلاف چې دا غي مال لګي دو يهود هغه يهود سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم لین دینو مالی لین نه ہوتا چې سره کول شي البته سیاسی طور سو وقتی طور فتوی جدا مسئلہ ده د دین تقاضا نه ده ته وقتی فتوا وي فینا من بعضکم بعضا پدې خلک خپه دلته سړی وغي دا فتوا لګول دا جماعت نو ماته استا جماعت چې کوم امیر دی وخت دا غزو کم ځای سبق وي هغه سبق امریکا کې موږ نه څه خپه کېږي دا ټول څه فتوی ورګي خپل بچی الته سبق وي غیر ملکونو کې علاج لا الته کیږي دوايي دا غزه خوري اطمینان ورتال ته ملاويږي موږ الته کې په مصیبت کې گرفتار کړی و چې دا پلان ہے دا پلان ہے پلان ہے پلان ہے اس کا کفر کاری نو کفر ته مون کفر وای لیکن مالی تجارت الله چا سره حرام کړی نه پدې څه پابندي نشته لوډ سپیکر ته اخلا مردان تلرشه مسلمانانو نه والا والته هر بنسلال دی غي نه والا پتا دا پته ولګي چې څوک صحیح درګي پوه مسلمانانو خو خپل دین نه څه شی جوړ کړی اجړو ته برګیدار دی کې بدین استعمالي او شی په 2 نمبر درګي چې ته جمعات له یو شیخ له او ورته وایي چې وایي جمعات له اخلا ما چې ویلې دوه ورځې کار نه کوي دی مسلمان په دې څه بسګي دی وای پاکستانی والا پاکستانی بواله چې پای کې پایداری ہوئی کنه او ټول چین اعمال له دوه استعمال کې بدریم نه استعمال نه پدې کې خلک پایدارې ته ګوري دته نه کوئی چا جوړ کړل تاسو موبایل ټوله پاکستانیان جوړ کړی دي کنه تاسو غړې هم ټوله پاکستانیان جوړ کړی دا پکی ټول پاکستانیان جوړ کړی تاسو موټرې تاسو گاډي ټول پاکستان کې جوړ شوی پس یو ځای زور راغلی ټول ظلم مکه د اسلام تقاضا نه کوم شی د اسلام تقاضا نه یې پرمان خلاص دویشتم فینا من بعضکم بعضا نو کچره اعتبار کو بعض تاسو په بازو باندې تاته یو کس چې بھائی غاڼه مرا کا بس زما مسلمان روړې دا واخل خپل کارو کا فلان کی تاریخ باندې به راغی فلیعدل الذی تؤمن امانته خامخا دایګي دی او کیا کس چې هغه امانتدار ګڼل شوی دی امانت او دا امانت خپل دا تاسو سره دا امانت ته اوس چې کله هغه تاریخ راشي نه دایګي وکړه په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دا چې هغه یو ورځ دوه ورځې مخکې شي وړو کله چې بیا قرض اغسته ابه په دې نه مجبورو چې هغه لس جوړې سپلې او شلیخ ا تاریخ چې براته هغه نه ورځ مخکې ولر ور بیٹه کو دا سامان دیواله دا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وليتق الله ربه خامخا یریږي دا الله نه چې رب دده ولا تکتم الشهاده دا د رښتم قانون د اخري او م پټوي گواہی ومن یکتمها چاچ دا گواہی پټکړه فینو آثم قلبه نو یقینا گناهګار دی زړه د مجرم دی
یو سړی چې خپل اړه مجرم کوي نو ټیک ده، هغه ګواهی خو پرېږده. قرآن او حدیث کې صحیح مسایل خلک نه شي بیانول، د ده باره کې څه خیال دی چې ښه خبري چې دا خبره صحیح ده خامخا د هغې مخالفت وکړي، دا ګناه دی. چې کوم حق دی که څوک پې خفه کېږي کو خوشحالېږي بیان کړه. الله کتاب مه پټوه. که سړی پټي نو چې عامه ګواهي پټوي نو د هغه دغه حال دی چې قرآن فرمایي غړی ګناهګار دی. نو چې سړی د قرآن او د سنت صحیح مسله پټوي د ده باره کې څه خیال دی؟ دا د یهودیان هم ورتېر سړی دی، سړی پټه کی دا گناهګار دی. والله بما تعملون علیم، الله پای سوچ تاسو کوي خپوی دی. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، دا آخری باب والا یا تتمه والا. په دې باب کې سری د 1300 بعضو مضامین خلاصہ نچوڑ. یو تا توحید ویلو نو قرآن هغه توحید دوباره وایي. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یوازې د الله په اختیار کې دی هغه سوچ په اسمانو کې دی، سوچ په ځمکه کې دی، دا الله په اختیار کې دی. چاله چې ورګي ورګي، چاله چې نور کې نه ورګي. دغه تصرف واقداري دا غلا چاته اسپار لنه دی، داغه د حکم مطابق دا چلیږي. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، او کجره ښکار کوي تاسو هغه سوچ تاسو په زړونو کې دی، زړه کې سي عقاید ستا په زړه کې د شرک عقیده بالفرض کته ښکار کوي، او تخفوه یا غپټ ساته یحاسبکم به الله، الله وتا سره پاره حساب کوي. حساب به دې زړه کې تا یو چیز پټ ساتل دی، ښه عقیده ده یا خراب عقیده ده، یو ښه خیال لې یا خراب خیال لې، بے حساب کار نه، حساب بدار چیز په دې خلک خپشي. بیا صحابه کرام سره یې راغله چې دار چیز حساب به یو حساب خدار چیز حساب بکیږي دار سو، لیکن یو حساب محاسبه یو مناقشه. حساب نه بغیر خو سکیږي نه. ډېر لږ خلک دی چې هغه الله رب العزت بغیر د حساب کی دا وجنت ته بوزي، هغه جدا متوکلین خلق دی. نور هر چا سره به حساب کیږي، حساب چې کیږي نو چاته به وایي چې دا کار دې کړی دی او جی دا کار دې کړی او جی دا کار دې کړی او جی. انکار خو نشي کولی، څوک به انکار هم کوي. څوک چې انکار یې نه الله رب خلوانې مهر وي. اليوم نختم على افواههم، موږ له خله بندو تکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم. لاس به هم خبري شروع کی، خپې هم گواہی شروع. در کذابین او کار یې غوي دي کنه ملائکه دروغ لګره. نو څه خو به دا شان دي. اسد داسري چاغنه وته پوس کی واړه واړه ګناونه ورته دا ګناه لیکل او جی دا لیکل دی اړه کې یری دا وړو فرشته را پسې روخ کړي کالوي روخ کړي نو سبي. الله رحمان دی، الله رحم سره دغه معاملې وکړي، خپل رحمانیت معاملې دی وکړي. الله ملائکه ته وې دا واړه واړه ګناهونه ولا غټ غټ نیکو کې بدل کړي، اجر ولا د نیکو ورکړي. دا رحمانیت. نو دې تر اوسه خدا طبیعت خراب او خاص سټې ملکړو اوس جری شګه چې هو دا خو عجیب کارو شو. د کوم ګناون نظر ادم دا خلافات نو دی اوس وی چې رب زمان نور غټ ګناونه مشته. دا الله سلوک یولې د نو سایره ختم شو. نه الله والا بدل کیو حدیث کې راځي الله وضحک کی داغه ضحک خندار هغه د شان مطابق ده، بس چې دروسه چلو اوس چلی. ډېر بداسي چا به اقرار کی چې او جدا مې کړه دا مې کړه، الله بخپل کنف پاغه ور واچي. کنف دې چولو دوی کنف بخپل ور واجی باغه او ورته وی چې ما په دنیا کې پتا پردا چولې وا، دنیا کې پټ ما ساتلې وی، آخرت کې هم تا شرموم نه، قد غفرت لك ما ته بخلیخ. الله دمر ارحم الراحمین دی. هغه سے جابر ظالم نه دی، خود عمره چې انسان کې توحید پکار دی، الله ته رجوع انابت پکار دی.
خلق ګناونه کوي بیا خلکو ته وایي هغه چې ما دا چل کړی دی فخر کوي پای باندې دا خبره نه ډېر خلک وایي چې دا الله نه پټ مخلوق نه ولې پټې کوم دا چل مې کړی دی دا ډېر جری دی دا سړی جری دا سړی چې یو خدای الله نم بادر شو الله مخکې ډېر بے حیا هم دی خپله غلطي د خلکو مخکې ښیي د دې لپاره چې ما دا کار کړی دی زما دې څوک څه وکړي دا ډېره غلطه رویه ده خلق به د اتباع کوي اوس او بله غلطه رویه په دې باندې چې الله پرده اچولی ده انسان پې نه اچوي پرده دا کمال نه دی خپله غلطي د خلکو مخکې مه بیانوئ چې ما داسې کړي یو هغه چې ستانه جج عدالت کې تپوس وکړي ته ټیک ده ووایه اقرار وکړه بیا ځان له مسله لیکن د عوامو مخکې خپل ګناهونه مه بیانوه بعضې ګناه نه شرارتونه یي که نه تاسو هم شرارتونه کړي بڑوں کی شرارتیں کتاب دے پیدا کیا غزان بڑوں کی شرارتیں دا مطلب چې دا اوس کم لوی لوی خلق کاری که نه دی چې کله لکاو دی کم کم شرارتونه کړي حکیم سعید کتاب دے بڑوں کی شرارتیں اب پیدا کیا ځان لوگ ہو رہے چې ډېر لوی لوی خلکو عجیبه عجیبه شرارتونه کړي په خپله بچپنه کې اینه سړی خوند اخلي چې موږ خو ډېر ښه یو هغه چې وګورئ که نه نو سړي د خپل ځان فرشته ښکاره شي نو بار کیف شرارتونه جدایي خلک کور کې کوي پلار سره کوي دوستانو سره کوي جرایم نه وي هغه څه بعضې وړې چوټې موټې غلطیاں چې کشرانې په کورونو کې کوي که نه دوستانو سره وکړي پلار سره وکړي مور سره وکړي که نه پلار یې نه پوهېږي نو ورته ابو ورته جی یو 500 روپیه راکړه څه له پکار دي ایکسرسایز بک اخلم نو پلار ایکسرسایز بک څه پېژني څه ته وایي نو سبا به راکړي نورې پیسې غواړي لکه څه کې انک پاټ پې اخلم دې ته شرارتونه وایي خدا تر څه وخته خوند کوي دا نه چې سړی بالغ شي او 1300 کاله شي نو بیا هم دا کوي دا بیا د ګناه زمره کې راځي بچپنه کې کوي دا خلک واړه واړه کوي داسې الله حساب د هر څه اخلي سیده عائشه تپوس کو دا ډېره ګرانه شوه هغه وفرمایل ګوره یو مناقشه ده یو حساب ده حسابدار چا کېږي خو چې کله یو بني آدم ته وایي چې دا کار دې کړی او جي ولې دې کړی دی نو دا مناقشه ده من نوقشه عذبه د چا نه چې د ولې تپوس وکړی شو د کار خراب شو دله به سزا ورکولی شي ځکه د الله د ولې جواب هېچا سره نشته فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء نو بخي با چاله چې وغواړي عذاب به ورکوي چاله چې وغواړي او د الله په هر څیز ښه قدرت لرونکی توحید یې دی کې راوس لله کې د هغه تصرف اختیار ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه په دې کې د الله علم الغیب چې هغه د سینې په رازونو باندې پوهېږي یغفر لمن یشاء یعذب من یشاء کې د هغه ارادې د هغه تصرف چې بخون کې الله ر عذاب ورکون کې هغه دی او الله علی کل شیء قدیر کې د هغه قدرت د توحید دا څلور بنیادونه دي هغه ټول په دې کې وویل اوس اعاده کوي د دعوې د رسالت آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون دا آیت کریمه دا ډېر بهترین آیت کریمه د اجر لحاظ سره صحیح بخاری کې راځي حدیث چې دا آخري آیتونه دو چا ولستل فی لیلة کفتاه یو شپه کې ولستل دا د لپاره کافي کېږي دا زده کې دا من الرسول نه آخره پورې اکثر خدا ورزي مسلمانانو له که چاله نه ورزي دا یاد کیږي ماستن دی وای دا محدثین وای کفتاه دا مطلب دی چې کفتاه عن قیام الليل په دې الله تهجد اجر ورکړي په دې آیتونو تهجد اجر ورکړي دام لولاو کا الله توفیق درکې تهجد هم کو په دې پیسې نه لګيږي ټایم پم نه لګي خدای کې عقیده ذکر دی دا الله د ربوبیت دا غد ولایت ذکر دی په دې وجه الله په دې اجر ورکړي دا هغه کلام نه بس په دې کې اختلاف کوي خلک چې آیا د الله بعض کلام په بعض غوړه دی ابن تیمیه دې ډېر ښه جواب کړی دی هغه د آیت د مداینې تاولستوس آیت د مداینې ته وګوره څومره اوږد آیت دی او آیت الکرسي ته ووایه وګوره په دواړه کې څه فرق ته
दिमागी तौर महसूस है कि ना महसूस है? दागा अकली जवाब कर यानी यदा से आयत करीमा चपाए कि सर न तराखिर पूरे सिर्फ दाल्ला तौहीद ज़िक्र दे और यदा सूरत चपाए कि सिर्फ मामलात थी दासंग योशान की दिश कलाम दाल्ला दे बेशक लेकिन संग चे अल्लाह बाज़ रोज़े प बाज़ ग़ुर की बाज़ मकानात प बाज़ ग़ुर की तो दारेंगे खपल बाज़ कलाम पखपल बाज़ कलाम माने ग़ुर की रज़ा न जुड़ी दा दलील ग़ौरी उदायतन दे लिहाज सर ग़ुर दी आमन रसूल ना आखिर पूरे द सूरत चे अल्लाह पदे बांधे द क़ियामुल लैल द शपे द क़ियाम द तहज्जुद अजर वर कई ईमान रावल दे रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि पाक सोच नाज़िल करी शवी दागता मिर रब्बी दखपल रब तरफना वल मोमिनून व मोमिनानुहुम सहाबे किराम दियो का आम मोमिनान दी टोले ईमान रावल दे कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रसुलह ईमान शकन बग आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रसुलह अल्फाज का साबित है का साबित नहीं लेकिन ईमानियात खुद ही दागन अब बाद खलक अर्स जगह की अल्फाज कम जैली के लिए दा किस्ता स्वयं हमारा अल्फाज का साबित है का साबित नहीं लेकिन द ईमानियात और तफसील खुदाश्ता रहेगा अदा बुनियादी ईमानियात टोले ईमान रवड़े पा अल्लाह बाने दा प मलाइको दा प किताबुनो दा प रसूलानो ला नुफर्रिqu तासे मखकम वेले शे मंग देगे तावील दा को च ईमान फ़र्क पसिशी की निश्ता प ईमान रोड़ो लोगे संगत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ईमान दे दा से प हर रसूल बानी ईमान रोड़ो प ईमान रोड़ो के फ़र्क निश्ता अलबत्ता फजीलत के फ़र्क शतरे मुंगा फ़र्क न को बैना हदिम मिर रसूली बैना हदिन दयो तन पमियंस के ओम मिर रसूली दागद रसूलाना वक़ालू द्विवाई समयना मुंगा कबूल करी दी वाताना मुंगा ताबेदारी फरमान बरदारी करे दा समउल कबूलियत मुंगा कबूल करी दी बनी आदम चिमुस की न कौमे दे पासी देवी समय अल्लाह लिमन हमिदा अरे समाद च दावरी दबल नावरी औदार जावरी तेरा समाद कबूलियत में कबली अल्लाह समय अल्लाह कबली लेमन हमिदहू दागा चाह इबादत च हम दगल ख़ास कई हम च अल्लाह पूरे ख़ास कई ना अल्लाह दागा इबादत कबली और बस ब्यावी रब्बना वलकल हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह वक़ालू दिवाई समयना मुंगा कबूल कर रहे वाताना मुंगे फरमान बरदारी हम कहूँ गुफ़रान के रब्बना गुफ़रान बखने तो फ़ौलान बरोज़ ने फ़ौलान सड़े च बार तलड़शी वाशरूम के दान फारिग की वाशरूम के दन न करे में नहीं खा बार कलिमी च दन न नवज़ी न गस अखबा न नवासे मख की और दागे नमक के बदे वेली बिस्मिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनल खुबुसि वल खबाइस तो बिस्मिल्लाह इजाफ़ा सही हदीस के तरफ ये वाज़े अऊज़ु बिल्लाह ना बिस्मिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनल खुबुसि वल खबाइस दावतार से बार वेली दन ना दन च द गन जैत न अगर चढ़े पाक बई बज़ाहिर लेकिन अगर जैद द गन दे अलतदा अल्लाह नु गसल जायज़ न दी अलतवैस न है अलतजान फारिग के नाल तो ब्यास न है बार बरूज़े ब्याह बार सवे गुफ़रानक पदे बार यो सवाल राजी चिदा सड़े प बाथरूम तलल सीधा से गुनाह न लगे दे गुफ़रानक हो दा सवाल राजी दा जवाब मालिक ले प अस्कार के माला हो राजी दा से गोरे ना ना गुफ़रानक दा मतलब है चीज़ दलता के नास तुम द नबी करीम सल्लम कार दाओ चाहे वह अस न के नास और दागबा हमेशा जब चिकमदा पर ज़िक्रुल्लाह बांधे लुंदवा तो दे वक्त खामोश हम दा ज़माने व किस्म कमज़ोरी रगल दा कोताही शेविदा ज़कता तवेम च दा कोताही माता माफ नमंग बसवायु मुख रोग रमट बार से करने को न हाँ द पैगम्बर हर यो जुमला के डेर लुए कमाली अगा दरिया बकूज़ई लेकिन अगले उखियार सड़े पगारी दे पैगम्बर पर मिजाज कोई दल पगारी
دا غفران کوئی دلته کې چې ما چونکه ذکر اسکار کې ټایم نه روکا کم خلک چې ټول عمر لوبي کوي جماعت نه پیژني الله نه پیژني رسول نه پیژني دی بس کوي خیر اصلي دا خسرت دنیا او آخرت شو غریبانه غفرانک ربنا بخنا غالستانه زمونږ ربا ویلیک المصیر او تا توا بصیرا دلته ځکه غفرانک وی چې انسان نه سن سکوتا ہے رضی انسان کا سملوی لیکن درب چونکہ داغ عبادات دا انسان دا بس کار نه پدې وجه باندې استغفار حکمی لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا اعاده دعوی د جهاد او د انفاق لا یکلف الله نه پابند کی یو نفس الا وسعها مگر داغه د وس مطابق یو سړی مدرسه جوړی د پوسټ کې راسکه ناغه خو دا ډېره خبره وو چې د قرآن دین خدمت کوي نو دا پس چلے بیا خو جواب ډېر خطرناک دی چې تور ته خپل پکې ولګا یوس مې نه کیږي چې نه کیږي سره جوړه ما جوړو ماره کې لړا کې مرګري ما ته وی چیرې ته مدرسه جوړه ما سره وس نشته کم شی چې زما بس کې راغله په خوانه موږ لګیا جماعت کې لګیا بس دا پورا رک چې دا جوړه ما نه جوړم بیا مې ورته تاسو دواړه خمالدار یو مې لګ ازمکه خرڅه کې دلته ویلا ازمکه واخلې وی خبیا مې جوړه کې نو بیا نه مې زما خدمات مفتی او ځان لچ سو کراولې اغیله وطن خا ورکوي وجنه چنده وکونه مې زه چندو ولا نه مرو او ما یې ټیک د زبر چندې تاسو اجازه درکم خو زمانو باندې استعمالو پته شي پاتې ډېر کوششونه کوم الله یې زمونږ نیتونو کې اخلاص پیدا کړي کمه دغه اصل کې یو سړی مدرسه جوړي په دې بنیاد نه جوړي چې دین خدمت دی وشي دې بنیاد باندې جوړي چې زما دولونه پکې سبق خي او درې ځامن په پکې سبق خي اغه لري زګ ګوريګا پدې نه وسوځي خبره دا غره بنیاد کدا مسله وی چې دا سړی دا سبق په پور نشي ویلې زموږ ډېر غټ غټ شاګردان ناسي د الله په فضل دې موجوده کوم ناشتي دې کوم ځای سبق ویلې دا پوښتنه وکړه هغه زمانه کې خو جماعت کې ایسه نو بروازه پر دې تعلق دې سره نه چې اعلی زیتا جوړ تعلق دې سره چې استاد څه شیخ یو په کوم اندازې دا پیسې نه وړي دا غلط سوچ دي پیسې وړي اس پیسې نه وړي ما سره میل او فیمیل ګڼ سبق وي اس سو کې او پیسې نه حساب ته جمال راغلي بلا مدارس دی بلا شی جړه بدر شي زه اعداد شمار وګورم دا ختمونه ته جو ور صحیح بخاری یوازې مردان کې وګوره سمره صحیح بخاری درسونه وای یعنی سمره عالمان په کال کې فارغيږي خو کله چې هغه ماشومان طلبه راشي بالفرض عالمان راشي نو بیا دلته کې د دین سکار کیږي عالمان سو فیوچر ته لړل زمکه خړل کا اسمان ته لړل برسر زمین خو عالم نشته الا ان شاء الله امامان ډیر شو بشک ارزه کې امام به یو به دو به لیکن صد چې عالم وي او کبریت احمر نه سیوا ګران شه پته نه لګي خدا اخلاص کې کمه راغله شیخ القرآن محمد رسول ته سوي منډه اور رسید بوک ته پاټر بو کوي اور ډېر وی چې پلان کې شاګرد مې راغله او ماته چې غریب مار چې منډه کولو هغه ډېر ډونګې نظر په دې سوزنو مونږ خپل مدرسو کې سبق ویل دی مدرسې بیزتی نه کو خدای چلون کې سوق دي داغي زړه کې اخلاص نشته دی اخلاص چی زما خپل لمنه درس جما کوم کې صرف درې کسانو صرف درې او خدای الله فضل له هر کال کافی شاګردانی او دلته نه یوازې تاسو چلل شه دا سلمان چې کوم خوري دیوانه بیا وګورئ دا څومره خلک ګوري کم ځای کې ګوري
چې تورو ته مالته یو کس ملو شو ډېر په مینا باندې پیژند تا سره راغلو چا سره راغلو بل چا سره زمانه مې اورېدل او چراغ ما ته مسائل او ته بوسل ډېر شي مې لکه دا ما ته جاپان کې تا اورم کال مخکې مسائل ما ته بوس ما دې زموږ د عالمان بسنګ داسې کېږي ما یې مالدار یې اوس پر سوجه نشته غریبانان دي دا خود کفیل کې چې دی په خپل خپود ریږي دی بتا ست بالکل ټرو دین بیان کې سوچا استاد یې نشي بیانول 10 روپو کې تا ته محتاج دی 100 روپو کې تا ته محتاج دی خېټه کې نوړه کې تا ته محتاج نه او دا څه وایي غریب کم شی پتا لازم نه بس مکه لا یکلف الله نفسا الا وسعها سکلونه ما ته مسله قربانی مانه شو ګولې ما ته کور کوي مې پابند نه نشي ګولې څه نه قرض راول کار مې سره یو شی نشي ګولې بس مکه دا قرآن قاعده را الله تعالی اجازه درکړي الله وتا داغي سیز مکلف کوي کم چې تک کولش چې کم نشي ګولې اس پر زیات نشته لا یکلف الله نه پابند کوي الله تکلیف نه ورچي الله په انسان باندې الا وسع مگر داغه د وس مطابق سمجھ تا کې وسته طاقت ترې داغه مطابق دی پابند کوي کته 10 روپے اور کولې شي 10 ورکا کشل ور کولې شي شل ورکا خدا نه چې تشل ور کولې ورکه 10 روپے ورکه نام غلط راکا تاکہ د شل زر روپو ور کولو طاقت شتن تشل زر ورکا زموږ یو مرګره او خاندله وای تاسو ډېر لوی ظالمان یې ما ویلې یہ پرویز مشرف هم هغه امر فدیه ورکی سرسایه سمجھ زور کوم پکار دی چې داغه د پاره ډېر مې هغه د پاره ډېر د اوسو ورته مسل نه خېګا ایک وای आवाज وړل نه خو لیکنه کجوري ویلې کنه دی ویلې ورجی پکېشتا کنيشتا او کشمش پکېشتا کنيشتا زبیب ستا پکې کنيشتا پنیر پکېشتا کنيشتا دا ګران دي ګرځان دي مې دا ورته مسله علما نه کوي مسله ورته وکي نه سړی د خپل شان مطابق واخلي هر سړی دی د خپل شان مطابق سرسایه ورګي او تاسو تم ګرانیږي اوس استاد پته ولګي دا تاسو ته پته ولګي کوم شل روپیا مې شخله 50 زره یا 50 زره او داغه مطابق سرسایه ورګي دا چې تاسو هم 2.5 کیلو وړو ورګي سم شي ورګي خپل شان مطابق ورګه ځکه دا وستا آخرت کې پکاري لها ما کسبت لها علیها کې فرق دی چې لام راضی د فائدې د پاره علیها راضی د سزا د پاره لها ما کسبت د نفس د فائدې د پاره دی هغه سوچ د غټلی وعلیها مکتسبت او په دې نفس باندې وبال د عمل چې د کړي کتا سنیک عمل کړي دا غي فائدم تعالی پاره دا او کتا سبد عمل کړي دا غي سزا هم تعالی پاره دا د بل چا بد عملی په خپل ځان ما اخلاق لکه بعض سړی وتا ته وای دا کار ګناه دی بس ویګه ها 1000 ګناه زما په غاړه لکه کوم بیزه 1000 وتا درکې ولې 1000 ګناه دا چا په غاړه چا چکړی ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا دا تعلیم د دعا دی اے زمونږ ربا مونږ نه نیسه منی سه ان نسینا کچره مونږ هیر کو اختانا یا قصدن گناہ کو ان نسینا ک مونږ هیر کو ستا حکم او اختانا یا قصدن گناہ کو خطا شو گناہ کو ک مونږ گناہ نسیان سره کړل او ک خطا نم کړل ورا مونږ پای باندې منیسي دا ډېر عاجزی ده اچون کې د الفاظ الله خود لیدي ګن الله د خپلو الفاظ وسه کوي هغه داغه خیال ساتي د خپل الفاظ او الله خیال ساتي دا دعا مونږ ته خودل ده دومره عاجزانه دعا ته بل څوک نشي خودلې الله مونږ له تعلیم را کړې دعا کوي ته دینه بهترین دعا بل نشي کېده ربنا دې ربنا کی وسیله ده اے رب زمون ولا تحمل علينا او ما چې په مونږ باندې اسرن بوج کما حملته علی الذین من قبلنا لکه څنګه چې چول دا بوج پای کسانو چې زموږ نه مخکیو مخکنو باندې تاسو بوجونه چولو سخت احکامو داغي توبه دې په مشکله معاف اغستلا په مشکله دې معاف کول د قتلولو حکم دې ورته کړو
کله به ناراض شوې سزاګانې به دې ورکړې. مونږ کې دومره توان نشته، مونږ ډېر کمزور یو. ربنا ولا تحملنا، او اے رب زمونږه ولا تحملنا، په مونږ باندې بوج ما اچوې، ما هغه بوج هغه مصیبت لا طاقت لنا چې مونږ کې طاقت نشته به د هغې د پورته کولو. مخکنو خلکو باندې لکه ایوب علیه السلام باندې تاسو به تکلیف اچولی وو. رب زمونږ ډېر کمزور ایمان دی. دا ګوره تواضع ته راوس انسان، مونږ ډېر کمزور یو. څومره چې د ځان الله ته کمزور ښکاره کړو دومره به د الله رحم ډېر راځي. او څومره چې نیغ نیغ کېږي که نه بس لاس پورته کړې ما وبخې، مور پلار مې وبخې، الله اکبر، بس نیا نیکونه مې وبخې، په دې کار کې نیا سره نیکم بخې. د دې په ځای کې د ابراهیم علیه السلام دعا کړې وې چې ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دی به څومره لوی غوره والی په یې کې هر څه راغله. بیا والدین کې استادان هم راغله، نه پوهېږي په عربی باندې ولې والدیه ولې استادیه ولې استادات ولې المؤمنین والمؤمنات. بس دې کې راغله که مؤمنین کې ټول راغله، که سړي که ښځي. د الله د پیغمبر ډېره جامع دعا، دومره جامع دعا بله کوم ځای کې دی شي. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، عین فیو مټاولو ته وایي. یو شی یو رنګ چې په یو ځای پاتې شي د هغې داغ پاتې شي. انسان چې ګناه وکړي په انسان باندې د ګناه اثر پاتې کېږي. واعف عنا کې دا خو مونږ یې معنا بله کولی نه شو، معاف کړي مونږه، یعنې ګناه چې کوم اثر زمونږ په شکل کې پیدا کړی دی قیامت په ورځ هغه مونږ نه مټاو کړي. واعف عنا، لرې کړي زمونږ نه ګناهونه زمونږ. واغفر لنا، غین فیرې پردې اچولو ته وایي. واغفر لنا، مغفر خود ته وایي که نه، خود هیلمټ چې کومي خود د کړو هغه ټوپۍ غوندې چې پای باندې به خلکو جنگ کې هغه استعمالوله، خود هغې ته مغفر وایي. ولې هغه سر پټوي. واغفر لنا دا مطلب چې زمونږ ګناهونه پټ کړي، په مونږ پرده واچي. دې پردې اچول آسان کار دی، هغه دا چې تاسو د بل مسلمان غلطي پټه کړئ، دنیایي غلطي پټه کړئ. لکه یو سړی دی ستا مجلس کې د هغه نه هوا خارج شو، هر یو کس ته ګورې خوله به یې جینګه کړي، لکه پرده پرې واچوه. من ستر مسلمان ستر الله له یوم القیامه، چا چې مسلمان باندې پرده واچولا نو قیامت پر ورځ باندې به الله په ده پرده واچوي. دې باسې لګیایي ځان داسې که چې گویا کې ما ډېر څه شی اورېدلی نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ډېر بد بګړل. صحابه کرامو کې یو کس دغه شیان چلو شو پلو خاندل نه. وفرمایل تاسو کې یو سړی په هغه څیز پسې ولې خاندي چې په خپله هم کوي. دا د عرب هم رواج یې هم خاندل په دې باندې، خاندې مه چا پورې، پرده واچوه په هغه باندې، په عیبونه خلک پرده اچوي. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، او ته مونږ وبخې. انت مولانا، مولا مشترک لفظ دی، مولا دی مشترک لفظ. کله چې د الله په باره کې دا راشي دی نه مراد صحیح کارساز، او کله چې مخلوق په باره کې راشي نو قرآن کې یا خود هغې معنی وارث وي. لکه لکل جعلنا منکم موالیه، هر چا لپاره مونږ یو وارث مقرر کړی. او کله د مولا معنی دوست وي، قرآن کې مغشته دی. کله مولا به معنی سردار وي. مونږ چې استاد ته وایو مولانا د هغې معنی کارساز نه وي، دا مهم لفظ نه دی، د مونږ دوست ته. سیدنا علی ته چې مولا وایو په دې معنی نه وایو کوم چې هغه صاحب وي، بلکې په دې معنی وایو چې دا زمونږ دوست دی سیدنا علی. او د هغې هغه حدیث کې د هغې یو لوی تفصیل دی، ما ویلی دی مخکې. یو غزا کې سیدنا علی امیرو کم غنیمت چې راغی نو ملګرو ویل چې مونږ ټول جامې خرابې شوي دي، مونږ له کپړې راکړه، مال د غنیمت نه مونږ له راکړه، خوراک هم راکړه، ډېر کمزوري شوي وو. هغه صحاب دي دا و چې نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم حج له تللی و، دی هلته په خپل ځای باندې یو امیر تعین کو، هغه امیر ولګېد او خپل صحاب دیدي اختیارات هغه استعمال کړل، غنیمت هغې له ورکړه.
سیدنا علی د سر نه یو وینځ اغسته وا نور څه سوزونه اغسته و پای باندې مرګري خفو چې دا خنه دي شي په دې وجه اړه کې کدورت راغلو غدیر خم سره دی یو ځای شټول الته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوسو کې د فوج نه تاسو خپای د نه غوي چې موږ خپایو موږ ته ضرورت او دا کار نه کړي بلکې هغه بل چې راکړ د چراغ موږ نه بیا واپس واغسته دا کدورت پیدا شه د صحابه کرام په ځل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کدورت ختمول لپاره فرمایل چې علی کوم برخه اغسته رکھا مې اغسته رخ رډې راګیدا اب یہ فرمایل علی مولا دا علی زما دوست ہے من کنت مولا فعلی مولا ایک مطلب دا ہو چې د صحابه او د زړونو نه کدورت خړواله ختم شي دا صحیح بخاری حدیث ته خلق ودانه معلومه سے ہوتے بہت وي کله حدیث موجود ہے کله یو سوي کله بل سوي یو سه وي چې سید سمانه دا مولا سمانه سید سردار آیا هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سردارو دا غلطه معنی کوي مالی معاملات راشي لکه کدورت راځي څه مسله نشته هغه کدورت ختمولو د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې علی زما مولا دی زما دوست دی هغه سره د صحابه کرام دړه نامینه کدورت خړواله ختم شي انت مولانا ته زمونږ مولا کارساز فنصرنا زمونږ امدادو کې علی القوم الکافرین د کافر قوم په مقابله کې